بسم الله الرحمن الرحیم. د کمپیوټر مضمون د ایکسل پروګرام څلورمې برخې ته ښه راغلاست. لکه څنګه مو چې په تېره برخه کې دا ولوست چې پروتیکټ شیټ نه بیا موږ ولوست پروتیکټ کارنټ شیټ او پروتیکټ ورکبوک. مطلب دغه ده چې کوم سټرکچر چې دلته په ایکسل کې ده، لکه زه وایم په دغه شیټ کې یا دغه ورکبوک کې څوک ونشي کولی بل شیټ اضافه کړي یا کوم تاب دلته اضافه کړي، کوم نور داسې خاص معلومات اضافه کړي چې ما د ایکسل دا ورکبوک چې کوم دی د سټایل ته د سټرکچر ته تغییر ورکړي. زه راځم له دې ځای نه او ورته وایم پروتیکټ ورکبوک، له دې ځای نه ورته وایم پروتیکټ ورکبوک سټرکچر. اوس یو پاسورډ ورکوم، زه ورته وایم یو او بیرته تکرار کوي کنفرم یو اوکې. اوس راسئ تاسې دلته او وغواړئ چې یو بل شیټ اضافه کړئ. تاسې نشئ کولی چې شیټ دلته اضافه کړئ. ګوره دلته څوک زه کلیک کوم، بیا هلته ورته رایټ کلیک کوم، ورته وایم چې انزرټ ورته وایم چې انزرټ اوکې. ګوره شیټ نه اضافه کېږي بالکل. دلته ورته وایم چې انزرټ غیر فعال ده، ډیلیټ غیر فعال ده، یعنی دته وایي شیټ پروتیکشن یا د شیټ د استرکچر پروتیکشن. بعد له دې نه چې کوم هغه ده دوه نور دونه مهمه نه دي. او چک فور ایشوز که کله کوم وخت یو دا ووایم ریستریکټ اکسس، یعنی چاته تاسې اجازه ورکوئ چې تاسې د فایل ته لاسرسی ولرئ. یعنی په نیټورک کې کله چې تاسې RMS سرور ولرئ، یعنی یا سرور تاسې اکاونټ په سرور کې جوړي، تاسې کولی شئ چې دلته دا فایل شیر کړئ او نورو کسانو ته اجازه ورکړئ یا اجازه ورنکړئ چې دې فایل ته لاسرسی ولري. ډیجیټل سیګنیچر هغه تاسې معلومات ده، یعنی تاسې کولی شئ چې فایل ته خپل معلومات ور اضافه کړئ. دا هم په نیټورک کې یو ID ته ضرورت لري. بعد دغه نه چې کوم هغه د چک فور ایشیو یا انسپیکټ ورکبوک، مخکې له دې نه چې تاسې خپل ورکبوک نورو سره شیر کوئ، باید دا یعنی انسپیکټ ډاکومنټ، چک اکسیسیبیلیټي او چک کمپیټیبلیټي دغه ایشوګانې تاسې له منځه یوسئ. ورته وایئ یس. اوس دلته بوک ون سیف چې ذخیره سي بعد دغه نه دا چک کوي دغه و. اوس دلته زه ورته وایم انسپیکټ، یعنی چک یې کړه چې کومې ستونزې دلته شته که نه. ورته وایي ډاکومنټ پراپرټیز اینډ پرسنل انفارمیشن، یو مشکل دلته و، نور څه مشکل نشته. اوس که زه ورته وایم چې ریموو یې کړه، ریموو څه او پاک څه. اوس بیا ورته وایم ری انسپیکټ، یعنی له سره چک کړه او کوم بل دلته مشکل پیدا نه شه. بیا هم زو فایل ته له دې ځای نه دی چک فور ایشوز، چک اکسیسیبیلیټي چاته اجازه ورکوي چاته نه، او چک کمپیټیبلیټي، یعنی تاسې یو ورکبوک یا یو فایل په آفس 2003 کې جوړ کړی دی یا 2007 کې جوړ کړی دی او تاسې غواړئ چې په 2016 کې یعنی په 2014 کې دا خلاص کړئ. آیا دا مطابقت ورسره کوي یا نه کوي، کومې برخې د مشکل لري یا یې نه لري، تاسې کولی شئ چې له دې ځای نه نوم ورکړئ او په همدې رقم بل. دا منیج ورکبوک مطلب دا د ځینې وخت تاسې یو فایل جوړوئ او یو ډاکومنټ جوړوئ، مخکې له دې نه چې هغه ډاکومنټ تاسې سیف کړئ، تاسې په کمپیوټر باندې برق ځي یا له تاسې نه هغه پروګرام بندېږي او تاسې ذخیره کړی نه وي. دلته ورته وایي ریکاور انسیفډ ورکبوک بیرته تاسې ته راولي. وروسته له دې نه چې کوم اپشن ده دلته نیو ده. نیو تاسې کولی شئ بلانک ورکبوک یعنی بل ورکبوک خلاص کړئ. مانی ان ایکسل یا کوم ټمپلیټونه چې دلته دي، کوم نور ورکبوکونه چې دلته د مایکروسافټ د خوا نه جوړ شوی ده او دلته ایښودل شوی ده، له هغو نه کار واخلئ. یا هم کوم ټمپلیټونه چې دلته شته دي له دغو نه کار واخلئ. دې ته
د دې نه تاسې استفاده کولی شئ. خو که نوی ورکبوک کوم غوښته سي جوړ سي بیا نیو باندې د نیو شارټکټ کنټرول ان یعنی کنټرول د ان سره یو ځای کېکاږئ تاسې ته نوی شیټ خلاصېږي. یو لاړ سم هلته زه یو څو لیکنې وکړم همداسې کله کنټرول ان ورته وایم تاسې پوه شئ چې دا بدل سوی ده. بل اوپن د اوپن مطلب دغه ده چې تاسې مخکې فایلونه چې جوړ کړي وو هغه ذخیره کړي وو غواړئ چې د هغو فایلونه یو بیرته راخلاص کړئ. اوس لکه بوک 1 خلاصوي بوک 4 خلاصوي دا د بوک نومونه دي. ما بوک 4 انتخاب کوم پاسورد مې ورکړی اوس پاسورد غواړي. دا د ذخیره شوي فایلونو خلاصول ته اوپن یا کنټرول او. سیف یعنی د فایلونو ذخیره کول. زه دا ټول ډیلیټ کوم بندوم یې ورته وایم ډونټ سیف درته هم وایم ډونټ سیف همدا یو اکسل ما سره یي درته وایم کنټرول ان چې یو بل ورکبوک خلاص شي. او دلته زه یو لیکنه کوم لکه ورته وایم چې افغانستان کنټرول انټر چې ټول ډک شي د جدول ښه. دا ما یو فایل ده ما یو جدول دلته جوړ کړ دلته مې لیکنه وکړه. اوس چې لاړ سم ورته وایم سیو یا له کیبورډ نه کنټرول اس دواړه هماغه د ذخیره کول وظیفه سرته رسي. سیو ورته وایم بعد دغه نه دلته راسئ تاسې موقعیت ورته انتخاب کړئ. ورته وایم ډیسکټاپ کې راته ذخیره کړه دلته یو نوم ورکړئ. ورته وایم چې د افغانستان په نامه باندې ماته دا فایل ذخیره کړه او پوزیشن چې د موقعیت یې ډیسکټاپ کې. اوس سیف لکه څنګه مې چې مخکې په تېرو ویډیوګانو کې مې درته ویلی وه چې دغه ټایټل بار ده او کله چې تاسې فایل یا ورکبوک په یو نوم باندې ذخیره کوئ هغه له بوک نه په تاسې د خوښې وړ په نوم باندې بدلیږي. لکه دلته افغانستان مې ولیکه بوک په افغانستان باندې بدل شي. بل هغه برخه چې دلته د هغه سیوز ده. سیوز له سیف سره توپیر دغه ده چې سیف په یو ساحه کې په یو نوم باندې او په یو فارمات باندې فایل یا ډاکومنټ ذخیره کوي. سیوز په مختلفو نومو باندې په مختلف موقعیتو باندې په مختلفو فارماتو باندې فایل ذخیره کوي. نو سیوز د سیوز شارټکټ بیا F12 یا F12 ده او بعد دغه نه پرنټ ده. پرنټ کې تاسې کولی شئ چې دلته ګورئ پرنټ یعنی د صفحې چاپول. د پرنټ شارټکټ چې ده کنټرول پی ده. ښه کنټرول پی دی چې کېکاږه په اوله قسمت کې دلته راځي تاسې ته کاپیز یعنی له دې فایل نه تاسې غواړئ څو کاپي جوړه کړئ. زه وایم موږ دلته 3-4 کسه یاستو او ټولو ته یو کاپي پکار ده. دلته د کاپي تعداد ورته وټاکئ. بعد دغه نه پرنټر یعنی تاسې کولی شئ له دې برخې نه پرنټر سلیکټ کړئ. کوم پرنټرونه چې تاسې په کمپیوټر کې انسټال کېدای شي یو دوه درې کمپیوټر یا پرنټر او یا یو پرنټر چې همالته هم نیټورک تاسو سره نږدې هم یو پرنټر له دې جنه پرنټر انتخاب کړئ. زه ورته وایم مایکروسافټ پرنټ PDF. ښه بل دلته سیټینګز ده یعنی تاسې کولی شئ چې له دې جنه تاسې انتخاب کړئ. پرنټ اکټیو شیټ هغه شیټ چې موږ تاسې اوس پکې قرار لرو لکه دغه شیټ. که دلته نور شیټونه هم واوسیږي تاسې غواړئ چې کوم شیټ نه استفاده وکړئ که نه ورته څه وایم ورته وایم بوک دا بل جدولي او په دې بل شیټ کې زه ورته ولیکمه ورته ولیکمه چې اسکول کنټرول انټر. ښه 3 شیټې لري سره. ما ته وایي چې تاسې کوم شیټ غواړئ چې پرنټ کړئ. زه ورته وایم اکټیو شیټ یعنی په اول شیټ کې چې موږ قرار درلودو هماغه شیټ. او بل چې د پرنټ اکټیو شیټ پرنټ انټایر ورکبوک یعنی څونه شیټونه چې دي څونه جدولونه څونه معلومات چې دي هغه ټول راته پرنټ کړه. دلته اوس ګوره په بل شیټ کې ما دغه لیکلی و په دا بل شیټ کې مې دا بل جدول درلوده ټول راته پرنټوي. ښه
او که غواړئ چې د پرنټ د صفحې تعداد تاسې ته جوړ شي، یعنې یو ما سره یو ډاکومنټ یو فایل ده چې هغه 100 صفحې دي یا 1000 صفحې دي. له هغو نه زه غواړم چې 20 صفحې، یعنې ورته وایم چې له اولې صفحې نه تر 20 صفحې پورې ما ته پرنټ وکړه، نور باندې ما څه کار نشته، ما ضرورت ورته نشته. یعنې له 100 نه ما له 1 نه تر 20 پورې تاسې ته کاپي کوي. ښه، بعد د دې نه پرنټ سلیکشن، دلته کېدای شي ډېر مختلف جدولونه تاسو سره یي، ډېر معلومات تاسو سره یي، خو دلته دغه نه جای تاسې په کار دی، تاسې ضرورت دی ورته دې ته وایئ چې دغه ساحه ما ته پرنټ کړه. اوس که راسئ پرنټ سلیکشن ورته وټاکئ، دې جې نه هماغه انتخاب شوی ساحه تاسې ته پرنټ کېږي. بل دلته کولیټډ او د فلش باندې راسئ انکولیټډ. د کولیټډ مطلب دا ده چې دا څو صفحې شي، یوارې دا تعداد د صفحو ډېر شي، بېرته انسلیکټ او کنټرول پی انټایر ورک بک ورته وایم چې دلته اوکې دا 3 ده نیسه. ښه، دلته 3 صفحې دي او زه له 3 صفحو نه غواړم له هرې صفحې نه 4 کاپي غواړم. کولیټډ یعنې له هر چپټر یعنې ټول یوارې له اول نه تر 3 صفحې پورې کاپي شي 4 کرته، دې ته کولیټډ وایي. او که داسې مو غوښته انکولیټډ مطلب د هغه ده چې تاسې له هرې ورقې نه 4 کاپي راباسئ، یعنی له هرې ورقې نه له اولې ورقې نه 4 کاپي، له دویمې ورقې نه 4 کاپي، له درېیمې ورقې نه 4 کاپي تاسې ایستلی شئ. دا کولیټډ او انکولیټډ. بعد دغه نه د صفحې اورینټیشن د صفحې چرخش ته وایي، یعنې په کوم ډول دا صفحه تاسې ته تنظیم شي، داسې په ولاړه باندې او که داسې په پرته شکل. یعنې په ولاړه باندې ورته وایي پورټریټ او په پرته شکل باندې ورته وایي لانډسکیپ. دې ته وایي لانډسکیپ او دې ته وایي پورټریټ او لانډسکیپ. بعد له هغې نه مارجنز ده، یعنې دغه حاشیې چې په دې صفحه کې د سپین پاتې کېږي، دغه څونه پاتې شي، دا اندازه له دې نه تاسې کولی شئ چې وټاکئ. یعنې لیټر دغونه مارجنز دلته هر یوه ته یو خاص پیپر سایز پیپر ټایپ ده او مارجنز ورته ډېر زیات استفاده کېږي، هغه A4 ده او A4 مې ورته استفاده کوو. دلته ګوره په A4 کې مارجنز تاسې ته په نورمال ډول درته وایي چې دغونه ده یا د سایز ده او نور معلومات. ښه، اسکیلینګ هم بیا په پیج لیاوټ کې راځي، دلته هم یو لنډه بحث پې کوو خو په بله ویډیو کې. تر بیا ښې چارې او ښه وخت.